أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. پرون تاسو ته ما ویلو چې په دې حدیث کې اجمالی بحثونه دوه دي، اول عمومي او دوهم خصوصي. په عمومي بحث کې وشیان ذکر کوو: احوال دراوی، دویم اسماء الحدیث، دریم فضیلت الحدیث، څلورم شان ورود حدیث، او پنځم وجد تصدیر په دې حدیث باندې، او شپږم ما هو المقصود من الحديث، او وما رتبة الحديث. نو دا وما باحث د الله پاک په توفیق باندې په دیر درس کې مونږ ذکر کړه، دا عمومي بحثو. او پنن درس کې به د الله پاک په توفیق باندې خصوصي بحث په دې حدیث کې شروع کو. خصوصي بحث د دې حدیث د جملو تشریح ده. ګوري طالبانو په دې حدیث کې درې جملې دي. اوله جمله انما الاعمال بالنیات، دویمه جمله وانما لامرئ ما نوى، او دریمه جمله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الى اخره. نو دا درې جملې دي. اوله جمله انما الاعمال بالنیات ده. نو په انما الاعمال بالنیات کې اوله خبره دا کو الفاظ د حدیث ذکر کو چې دا حدیث په مختلفو الفاظو باندې روایت شوی دی. په یو حدیث کې الفاظ داسې راغلي چې انما الاعمال بالنیات، اعمالم په صيغه د جمع راغلي او نیاتم پکې په صيغه د جمع راغلي دي. نو په انما الاعمال بالنیات کې مقابله د جمع سره تقاضا د تقسیم الاحاد علی الاحاد کوي، یعنی کل عمل بنیه، د هر عمل مدار د دې عمل په نیت باندې دی. یعنی د نیت په بدلیدلو باندې عمل بدلیږي. کنیت خیر وی نو عمل ته خیر ویل شي، او کنیت بد وی نو عمل ته بد ویل شي. لکه د عطر په استعمال کې، د عطر استعمال یو عمل دی. په دې کې که د خیر نیت وشي چې خلق د بدبوی نه په تکلیف نشي نو ښه عمل شو، او که په امدی عمل کې چې د عطر استعمال دی خراب نیت پکې وشي، مثلا د اجنبیاتو د میلان نیت پکې وشي، نو دا به بد عمل دی. نو په یو حدیث کې دواړه په صيغه د جمع راغلي دي، او په یو روایت کې اعمال په صيغه د جمع راغلي دي، او نیت بیا په صيغه د مفرد راغلي دي. نو په یو روایت کې داسې الفاظ دي چې انما الاعمال بالنیه. علما فرمایي چې په کوم ځای کې چې اعمال په صيغه د جمع او نیت په صيغه د مفرد راغلي وي، نو یو توجیه پکې دا ده چې دا جمعیت د اعمالو او توحید وحدت د نیت دا په اعتبار د محل د صدور سره ده. یعنی د اعمال صدور د جوارحو نکیږي، او په جوارحو کې تعدد ده، نو ځکه اعمال په صيغه د جمع ذکر کیږي. او د نیت صدور د قلب نکیږي، او قلب واحد ده، نو ځکه نیت په صيغه د مفرد ذکر کیږي. او بعض علما فرمایي دویمه توجیه کوي چې اعمال په صيغه د جمع ذکر شوی دي چې په هر عمل کې په تعدد د جهات سره تعدد راتلی شي. لکه مثلا په مسجد کې کېناستل، دا ګوره یو عمل دی، لیکن په دې کې چې متعدد نیتونه وشي نو دا متعدد عملونه ګرځيږي. لکه مسجد کې کېناستل، دا د لمانځه د انتظار د پاره، د تلاوت د پاره، د استفادې د پاره، د مسلمانانو د ملاقات د پاره وغیرہ چې څومره نیتونه پکې کوي، نو د نیتونو په مقدار د دینه متعدد عملونه جوړیږي. نو په هر عمل کې تعدد راتلی شي، لدی وجنه اعمال په صيغه د جمع راوړو، او په خلاف د نیت نه، ځکه چې نیت عبارت ده د اخلاص لله نه، او په اخلاص لله کې تعدد نشته. په خصوصي بحث کې می اوله خبره په الفاظو د دې حدیث کې درته ذکر کړه. په انما الاعمال بالنیات کې درې کلمې دي: اعمال او نیات او انما.
د دې هر یو جدا جدا تحقیق کو. اول د اعمال جمع د عمل ده، د فعل او د عمل په مابین کې بدرته د الله پاک په توفیق یو شپږ فرق ذکر کم. رسول الله صلی الله علیه وسلم داسی فرمایلی دي چې انما الاعمال بالنیات، او داسی ندی فرمایلی چې انما الافعال بالنیات. د دې وجه اوله دادا چې په عمل کې دوام او استمرار وي، ځکه چې عمل په معنا د ساختن سره ده او په ساختن کې امتداد وي، په خلاف د فعل نام، ځکه چې فعل په معنا د کردن سره ده او په کردن کې امتداد نشته. لدی وجه په قرآن کې د وعملوا صالحا جمله راغلی ده، لیکن وفعلوا صالحا پکې چرته نه دی راغلی، ځکه چې په عباداتو کې دوام او استمرار مطلوب دی. یو فرق دا. دویم فرق د عمل او د فعل په مابین کې دا دی چې عمل دی ته وایي چې د مکلف نه صادر وي، او فعل عام دی چې د مکلف نه صادر وي او که د غیر مکلف نه صادري. او دلته د مکلفینو افعال ذکر کیږي، نو ځکه لفظ د عمل ذکر کړو. او دریم فرق د عمل او د فعل په مابین کې دا دی چې عمل خاص د تر ذوی العقول پورې او فعل عام دی. لدی وجه عمل البهائم نشي ویل کېده، بلکې فعل البهائم ویلش. او دلته د ذوی العقول د افعال بیان دی، لدی وجه لفظ د عمل ذکر کړو. او څلورم فرق پکې دا دی چې العمل ما کان عن رویه و فکر، عمل هغه ته وایي چې په سوچ او سمج او فکر سره وکړي شي، او فعل عام دی. او پنځم فرق پکې دا دی چې العمل يدخل فيه القول بخلاف الفعل، عمل کې قولم داخلي دی شي په خلاف د فعل نه، فعل مقابل د قول کې راځي. او شپږم فرق پکې دا دی چې د عمل اطلاق په افعال اختیاریه باندې کیږي او فعل عام دی. دا د اعمال تشریح و. دویمه کلمه د نیت ده. په نیت کې به یو معنا لغوي ذکر کو، بل به معنا شرعي ذکر کو، او بل به د نیت او د اراده په مابین کې فرق ذکر کو. ګورې نیت په لغت کې قصد او اراده ته وایي. قاضی بیضاوی رحمه الله فرمایي چې النیة انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او مآلا. او په شریعت او اصطلاح کې نیت عبارت ده د الاراده المتوجهه نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حکمه. نه نو ګورې په لغت کې هر قسم قصد او اراده ته نیت وای، او په شریعت کې صرف هغه اراده ته نیت وای چې مقصود ترنه د الله رضا وي. دلته په دې حدیث کې انما الاعمال بالنیات، دلته د نیت نه لغوي معنا مراده ده، ځکه چې ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم دو قسم اعمال ذکر کړي دي. اول فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، او دویم ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها. نو په اوله جمله کې ابتغاء مرضات الله ملحوظ ده، او په دویمه جمله کې نه ده ملحوظ، او په معنا شرعي کې ضرور رضا د الله ملحوظي. نو دلته په حدیث کې د نیت نه معنا لغوي مراده ده. د نیت او د ارادي په مابین کې څه فرق ده؟ ګوره طالبانو په نیت کې د غایې اعتبار وي، او په اراده کې د غایې او غرض اعتبار نه. د غایې او د غرض اعتبار پکې ملحوظ نه، یعنی په اراده کې د مرید کوم غرض نه ملحوظ. د نیت سره عموما غرض ذکر کیږي لکه نویت لکظام، او اراده بغیر د ذکر د غرض نه مستعمل دی شي لکه اراد الله سبحانه. لدی وجنه اراد الله ویل شي لیکن نو الله نشي ویل، ځکه چې د الله افعال معلل بالاغراض نه دي. دا درې کلمې وي، اعمال او نیات. انما پاتې شو، انما خود حصر د پار راځي. د دې تشریح په ضمن د یو سوال او د جواب کې وکړو. معترض اعتراض کوي چې انما د حصر د پاره ده، نو د دې معنا دا شو چې د هیڅ عمل د پاره بغیر د نیت نه وجود نشته. حالن کې دا خو د مشاهدې نه خلاف خبره ده. مثلا زمون سره طالبان کلونه سبق وای او هیڅ نیت هم نه،
تاسو ورته جواب ورکړئ چې په انما الاعمال بالنیات کې د اعمال حسی وجود نه دی مراد بلکې شرعي وجود مراد دی او د اعمال شرعي وجود بغیر د نیت نه نه. په دې مجموعي د انما الاعمال بالنیات کې محدثین یو فقهي مسله چیړي چې هغه په اودس کې د نیت مسله ده. د دلایل نه مخکې به د مذاهب تفصیل ذکر کو. ګورئ تفصیل د مذاهب دا ده چې د امام مالک، امام شافعی، امام احمد یعنی د ائمه ثلاثه رحمهم الله، دارنګه د ابو ثور، د داودی ظاهری، د دوی مسلک دا ده چې په اودس کې نیت شرط ده او بغیر د نیت نه اودس نه کیږي. د دې په خلاف د امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، سفیان ثوری، امام اوزاعی، حسن ابن حویی او په یو روایت کې د امام مالک مسلک دا دی چې په اودس کې نیت واجب نه ده، بې نیتم اودس کیږي. لکه یو سړی په باران کې روان دی د اودس نیت نشته خو دې چې لون شو نو اودس یې وشو، یا یو کس ناڅاپي نیر ته وغورځېدو او لون شو ټول نو اودس یې وشو. ګورئ د اودس د پاره نیت شرط دی او کنه دی شرط، منشه د اختلاف څه ده. په دې خو اتفاق دی چې اودس عبادت دی، لیکن اختلاف په دې کې دی چې اودس لکه د لمونځ په شان باندې عبادت محضه او غیر مدرک بالعقل دی او کنه اعلی ده او مدرک بالعقل دی لکه غسل د نجاست. نو ائمه ثلاثه و غیرهم ورته عبادت محضه او غیر مدرک بالعقل وې د مانزه پشان، لہذا نیت ورته ضروری ګڼي. او احناف او د دوی موافقین ورته عبادت محضه نه وې بلکې د عبادت محضه د پاره وسیله ګڼي، لہذا نیت پکې نه دی ضروری. لکه په غسل الثياب کې، په طهارت المکان و غیره کې نیت نه دی ضروری، نو په طهارت د بدن کې نیت نه دی ضروری. نو اوس د احناف مذهب دا دی چې دا عبادت محضه نه دی بلکې وسیله ده، او د احناف مذهب راجح دی. دو دلایل به درته پیش کم چې دا وسیله ده، یو آیات او بل حدیث. الله پاک فرمای ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطهرکم. ګوره په دې آیات کې الله پاک په مقصود باندې تصریح کړی دا چې هغه طهارت دی، ولکن یرید لیطهرکم، نو اصل مقصود پاکی ده. او حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای مفتاح الصلاة الطهور. نو او دس عبادت محضه نه ده بلکې مدرک بالعقل عبادت ده او وسیله ده د پاره د عبادت، لہذا په وسایلو کې نیت شرط نه، نو په اودس کې نیت لازم او واجب نه ده. ګوره طالبانو په شوافع باندې اعتراض راځي چې تاسو د بدن په پاکی کې یعنی په اودس کې نیت ضروری ګڼئ، نو د جامو په پاکی کې ولی ضروری نه ګڼئ؟ نو شوافع جواب کوي، ائمه ثلاثه جواب کوي چې د جامو په پاکی کې ازاله د نجاست حقیقی وي او په اودس کې ازاله د نجاست حکمی وي. نو د ازاله د نجاست حقیقی د پاره نیت نه دی ضروری او د ازاله د نجاست حکمی د پاره نیت ضروری دی، لیکن دا فرق غلط دی. ځکه چې الله پاک فرمایي وانزلنا من السماء ماء طهورا، نو اوبه مطهر بالطبع دی، په اعتبار د طبع پاکی راولي، د یعنی ازاله د نجاست حقیقی بالطبع راولي او ازاله د نجاست حکمی بالطبع راولي. نو په مطهر بالطبع باندې د نجاست حقیقی او د نجاست حکمی دواړو ازاله یو شان راځي، لہذا چې د نجاست حقیقی په ازاله کې یعنی د جامو په وینځلو کې نیت نه دی ضروری، نو د نجاست حکمی یعنی د اودس په اودس کې چې ازاله د نجاست حکمی ور باندې راځي نو په دې کې نیت نه دی ضروری. نو د احناف په نسبت باندې اودس وسیله ده، مدرک بالعقل عبادت ده، لہذا نیت پکې نه دی ضروری. په احناف باندې اعتراض راځي او دا غینه به د الله پاک په توفیق درته جوابم ذکر کم. په احناف باندې داسې اعتراض راځي
چې تاسو په تیمم کې ولې نیت ته ضروری وایي. دا یو تیمم خم وسیله ده د پاره د لمانځه. دویم اعتراض دا چې په نبیذ التمر باندې په اودس کولو کې ولې نیت ته ضروری وایي. نو دا دو اعتراض دي. تاسو ورته جواب ورکړئ چې په اودس او په تیمم کې فرق دی. د تیمم نه بدا جواب ورکړئ چې په اودس کې اوبه استعمالیږي او اوبه مطهر بالطبع دي، لہذا نیت پکې نه دی ضروری. او په تیمم کې خاور استعمالیږي او خاور مطهر بالطبع نه دي، لہذا نیت پکې ضروری دی. دا سیم ویلې شي چې دا طهارت د اوبو د لوازم نه دی او د لازم او د ملزوم په مابین کې نیت نه. ثبوت د لوازم چې ملزوم تکیږي نو نیت او جعل پکې نه. تخلل د جعل په مابین د لازم او د ملزوم کې نه. او په تیمم کې خاور استعمالیږي او خاور مطهر بالطبع نه دي، لہذا نیت پکې ضروری دی. دا یو فرق شو په مابین د نیت د اودس او د تیمم کې. او دویم فرق پکې دا دی چې د تیمم په لغوي معنا کې قصد او اراده پرته ده. نو د معنا لغوي او د معنا شرعي په مابین کې د مناسبت پیدا کولو د پاره په تیمم شرعي کې نیت ضروری دی. او په اودس کې داسې لفظ نشته چې د نیت په لزوم باندې مشعر وي. دا خو د تیمم نه جواب شو. او هر چې مسأله د نبیذ التمر ده، نو ګورئ نبیذ التمر نه ماء مطلق دي او نه ماء مقید دي. ماء مطلق ذکر نه دي چې د ماء مطلق په شان آزاد استعمال نه دی جایز. مثلا د نور اوبو د وجود په وخت کې په نبیذ التمر باندې اودس نه دی جایز، دارنګ غسل ور باندې نه دی جایز. نو ماء مطلق نه دي او ماء مقید نه دي، ځکه چې ماء مقید باندې اودس هم نه دی جایز. او د نبیذ التمر په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تمرة طیبة و ماء طهور. ابو داود کتاب الطهارة باب الوضوء بالنبیذ. او بیا ور باندې نبی علیه السلام او دسم کړی دی. نو چې کله نه ماء مطلق دي او نه ماء مقید دي، بلکې د دوی په مابین کې د بین بین په مرتبه کې دي، نو او دس ور باندې جایز دی، لیکن د شرطونو سره چې یو شرط پکې نیت دی، دویم شرط پکې عدم د وجدان د ماء مطلق دی. ورې دلته یو لطیفه درته ذکر کوم. احناف او احترام الحدیث. ګورې طالبانو احناف حتی الوسع په حدیث باندې عمل کوي. دا یو حدیث دی ګورئ چې تمرة طیبة و ماء طهور. نور ائمه په دې حدیث باندې عمل نه کوي، یعنی په نبیذ التمر باندې او دست ناجایز وي، ځکه چې دا ماء مطلق نه دي. لیکن امام سے فرمایي چې اگر چې دا ماء مطلق نه دي لیکن بیا په حدیث کې راغلي دي، لہذا د دې حدیث په احترام کې ور باندې عمل پکار دی، لیکن د ډیرو باریکو خبرو لحاظم پکې ساتل شوی دی. اوله خبره دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبیذ التمر باندې اودس کړی دی، لہذا صرف په همدې نبیذ باندې د اودس کولو اجازت ده. په نبیذ العسل، نبیذ الشعیر وغیره نبیذونو باندې اودس نه دی جایز. دویم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ور باندې اودس کړی دی چې نوري وبنوي، لہذا په نبیذ التمر باندې اودس په هغه وخت کې جایز دی چې ماء مطلق نه. دریم دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبیذ التمر باندې اودس کړی دی، غسل ور باندې نه دی کړی، لہذا صرف اودس ور باندې جایز دی او غسل ور باندې نه دی جایز. خلاصه دا شو چې دلته یو فقهي مسله ده، د ائمه ثلاثه په نيز باندې په اودس کې نیت شرط ده، او د احناف او د دوی د موافقینو په نيز باندې په اودس کې نیت شرط نه ده. ائمه ثلاثه په خپل ګمان باندې دغه حدیث د ځان د پاره دلیل ګرځي چې انما الاعمال بالنیات، ځکه چې په دې حدیث کې د اعمالو ذکر ده او په اعمالو کې اودس هم داخل ده، لہذا د اودس د پاره نیت ضروری ده. ګوره جواب درته کوم. اول جواب د دې حدیث ظاهری معنا اتفاقا نه د مراده. ظاهری معنی دا ده چې وجود د اعمالو تر نیت پورې موقوف ده،
نو وجود د اعمالو تر نیت پورې نه دی موقوف، ډیر اعمال بې نیت هم موجودیږي. نو اتفاقا په دې حدیث کې تقدیر دی. نو شوافع چې نیت ته په اودس کې ضروری وای، نو هغوی تقدیر د صحت لګئی او داسې وای چې انما صحة الاعمال بالنیات یا انما الاعمال تصح بالنیات. نو احناف جواب ورکی چې دلته صحت نه دی مقدر بلکې ثواب مقدر دی، یعنی انما ثواب الاعمال بالنیات. بیا هر فریق د دلایل انبار لګولې ده. نو دا یو جواب ده چې دلته ائمه ثلاثه تقدیر د صحت لګئی، نو بیا استدلال کوي چې بغیر د نیت نه اودس نه دی صحیح، او احناف دلته تقدیر د ثواب لګئی او وای چې اودس یو عمل دی بغیر د نیت نه ور باندې ثواب نه او صحیح کیږي بغیر د نیت نه. دویم جواب د محمد انور شاه الکشمیری رحمه الله د تحقیق نه را فهمیږي. محمد انور شاه کشمیری رحمه الله فرمایي چې دلته تقدیر د صحت نه صحیح کیږي. په تقدیر د صحت درې اعتراض کوي. اول اعتراض ور باندې دا کوي چې کدلته صحت مقدر شي لکه ائمه ثلاثه چې مقدر کوي، نو دا حدیث بخاشي تر احکام د دنیا پورې، ځکه چې صحت عبارت ده د استجماع الشرائط والارکان بحيث يسقط الفرض عن ذمته نه، او د دې نقیض بطلان ده، او صحت او بطلان احکام د دنیا دي. نو کچرته صحت مقدر شي نو دا حدیث به تر احکام د دنیا پورې خاشي، حالن کې حدیث عام ده احکام د آخرت تم ور شامل ده. او دویم اعتراض په تقدیر د صحت باندې دا ده چې کدلته صحت مقدر شي نو هغه اعمال به خارجيږي چې قطعا حرام دي لکه زنا او سرقه، ځکه چې صحت او یا بطلان په هغه افعالو کې جاری کیږي چې د حل او د حرمت دواړه جهت پکې وي، او کوم افعال چې قطعي حرام وي په هغه کې صحت او بطلان نه استعماليږي. مثلا داسې نشي ویل چې صح قتله او یا بطل. او دریم اعتراضی په تقدیر د صحت باندې دا کړی دی چې د صحت او د بطلان اصطلاحات ورستنی دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه ورستنی او اصطلاحات باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشادات نشي مقید کېدل. نو دا خو په تقدیر د صحت باندې درې اعتراض وکړه. نو د شوافع استدلال د ائمه ثلاثه استدلال غلط شو. نو تقدیر د ثواب ته ضرورت رانغه. شاسه په تقدیر د ثواب هم درې اعتراض کړی دي چې چا دلته ثواب مقدر کړی دی. نو اول اعتراض دا کړی دی چې په تقدیر د ثواب باندې دا حدیث خاص کیږي تر طاعات پورې، ځکه چې ثواب په طاعاتو کې وي نو معاصی خارجيږي. او دویم اعتراض دا په تقدیر د ثواب چې دا حدیث بیا خاص کیږي تر احکام د آخرت پورې، حالن کې د دې حدیث تعلق تر احکام د دنیا پورې ده. او دریم دا چې ثواب ګوره تر صحت پورې موقوف دی، ځکه چې ثواب هلته ملاویږي چې عمل صحیح شي، لہذا تقدیر د ثواب ورسته د صحت ناراضي. نو په تقدیر د ثواب باندې ائمه ثلاثه ته جواب نشي کېدل. نو شاسه فرمای چې دلته نه تقدیر د صحت صحیح دی او نه تقدیر د ثواب، بلکې د دې حدیث تعلق د صحت او د ثواب سره نه دی. نو چې د صحت او د ثواب سره تعلق نه، نو د پیغمبر علی السلام غرض په دې حدیث کې د نیت د دوه قسمونو ذکر کول دي. پیغمبر علی السلام مقصد دا دی چې نیت په دوه قسمه ده، یو نیت حسنه او دویم نیت قبیحه. د نیت حسنه نتیجه حسنه لکه فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، دا د نیت حسنه تفصیل ده. او فهجرته الى الله ورسوله د حسن نتیجه بیان ده. او فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، دا د نیت قبیحه بیان ده. او د فهجرته الى ما هاجر الیه د قبیح نتیجه بیان ده. لہذا د دې حدیث نه د ائمه ثلاثه استدلال نه دی صحیح. دا دو جواب شو. او دریم جواب شاسب ذکر کړی دی، ائمه ثلاثه ته الزامی جواب دی چې ائمه ثلاثه ته مونږ وایو چې تاسو وایي چې په انما الاعمال بالنیات کې اعمال عام دي، ټول عملونه پکې داخل دي،
نو بیا خو ډیر داسې عملونه دي چې تاسو هم پکې نیت ضروري نه ګڼئ. تفصیل داسې دی چې امور دینیه په 5 قسمه دي: اعتقادیات، دویم عبادات، دریم آداب، څلورم معاملات او پنځم عقوبات. بیا د معاملاتم 5 اقسام دي: اول معاوضات مالیه، دویم مناکحات، دریم امانات، څلورم خصومات او پنځم ترکات. همدارنګه عقوباتم 5 قسم دي: حد ارتداد، دویم قصاص، دریم حد سرقی، څلورم حد زنا او پنځم حد القذف. نو معاملات 5 قسم دي او عقوباتم 5 قسم دي. دا لشو په دې لسو اقسامو کې ائمه ثلاثم نیت ته ضروری نه وای. نو که تاسو دا لس اقسام خارجوي نو موږ ور سره یو لسم او دسم خارجو. 3 جواب شو او څلورم جواب مولانا زکریا رحمه الله کړی دی. هغه فرمایي چې د دې حدیث تعلق د عبادت سره دی او دس په قرباتو کې داخل دی او په قرباتو کې نیت شرط نه دی. تفصیل دا دی چې یو عبادت دی، دویم قربات دی او دریم طاعات دی. په عبادتو کې نیت هم ضروری دی او معرفت د معبود هم ضروری دی. په قرباتو کې نیت نه دی ضروری لیکن معرفت د من يتقرب الیه ضروری دی. لکه تلاوت په دې کې نیت لازمی نه دی لیکن معرفت د من يتقرب الیه پکې ضروری دی چې دا د الله کلام دی او د دې په وجه د الله قرب حاصلېږي. او په طاعاتو کې نه نیت ضروری دی او نه د من يتقرب الیه معرفت ضروری دی. لکه یو کافر چې د اسلام په حقانیت کې فکر وکړي او به حقیقت ته ورسیږي نو دته په دې طاعت باندې ثواب ملاويږي اگر چې نیت نه نو او داس قربت دی. په دې کې نیت نه دی ضروری بلکې صرف معرفت د من يتقرب الیه ضروری دی چې دا او داس د المنز د پاره دی او المنز د الله د پاره کول شي. اخیری یو 2 بحث بدرته ذکر کوم. یو محمل الحدیث، دویم حقیقت الاخلاص او دریم د العمل المشوب حکم. او اخر کې به په طریقې د تتمه د یو حدیث تشریح درته ذکر کوم چې نیت المؤمن خیر من عمله. نو اول محمل الحدیث. ګوره اعمال په 3 قسم دي: اول طاعات چې شریعت ورته د ثواب عمل ویلې وي، دویم معاصی او دریم مباحات. نو د نیت تاثیر ګوره په طاعات او په مباحاتو کې ده، په معاصیو کې نه ده. یعنی معصیت که په خنیت باندې مکړې شي بیا معصیت ده. مثلا یو سړی شپېلې او سندري غږوي او نیت پکې دا کړی وي چې خلک راټول شي او د المنز دعوت ورته ورکم، نو په دې نیت باندې هغه معصیت په طاعت نه بدلیږي. په طاعات او مباحاتو کې ثواب او عقاب په نیت باندې حاصلېږي. حقیقت الاخلاص، د اخلاص معنا څه ده؟ ګوره د دې حدیث اصلي موضوع اخلاص ده. اخلاص په لغت کې د شوائب او د ملاوت یعنی د ګډون نه صفا کول ته وي. مثلا شودي چې د ابو د ملاوت نه صفا کړي شي نو دې ته اخلاص اللبن وي او دې شودو ته اللبن الخالص وي. او د شریعت په اصطلاح کې اخلاص دی ته وي چې خپل عمل د غیر الله د شوائب نه خالی کی، یعنی چې د عمل د پاره باعث او محرک صرف د الله رضا وي، د دنیوي غرض هیڅ ملاوت پکې نه وي، نو دې ته ویل شي اخلاص. د العمل المشوب حکم، عمل په اعتبار د باعث او د محرک سره په 3 قسمه ده. اول چې باعث او محرک پکې صرف دنیوي غرض وي لکه د خلکو په مخ کې لوی حاصلول. دویم چې باعث او محرک پکې صرف اخروی غرض وي. او دریم چې په عمل کې دواړه باعث وي، یعنی اخروی غرضم پکې وي او دنیوي غرضم پکې وي. د دریم قسم ته عمل مشوب وي. نو اول قسم چې باعث او محرک پکې صرف دنیوي غرض وي لکه د خلکو په مخ کې لوی حاصلول، نو دا خو مردود دی اتفاقا. او دویم چې باعث او محرک پکې صرف اخروی غرض وي نو دا عمل مقبول دی اتفاقا.
او په دریم قسم کې چې باعث او محرک پکې دواړه یعنی اخروی غرضم پکې وي او دنیوي غرضم پکې وي، نو په دې دریم قسم کې تفصیل ده. دا دریم قسم په درې قسمه ده چې باعث او محرک پکې اخروی غرضم وي او دنیوي غرضم پکې وي، نو دا په درې قسمه ده. اول چې دواړه باعثین مساوي وي، یعنی 50% دنیوي غرض وي او 50% اخروی غرض وي، دا یو. دویم چې دنیوي باعث غالب وي، مثلا 80% دنیوي غرض وي او 20% اخروی غرض وي. او دریم دا چې اخروی باعث غالبی، یعنی مثلا 80% اخروی غرض ده او 20% دنیوي غرض ده. نو په اول صورت کې چې دواړه باعثین مساوي وي، یعنی 50% دنیوي غرض وي او 50% اخروی غرض وي، نو په دې صورت کې نه ثواب شته او نه عقاب. او په دې ورستنیو دواړو صورتونو کې چې دنیوي باعث غالبی یا اخروی باعث غالبی، نو په دې کې درې قول دي، یو اشد ده، دویم اخف ده او دریم اعدل ده. اول اشد قول د علامه عز الدین ابن عبد السلام ده، هغه فرمایي چې په کوم عمل کې چې لږ غوندې دنیوي غرضم شامل شي هغه عمل مردود ده، دا قول ډیر اشد ده. دویم بعض علما فرمایي چې په کوم عمل کې چې لږ غوندې اخروی غرضم شامل شي هغه عمل مقبول ده، دا قول اخف ده. او دریم د جمهور په نیزه که باعث اخروی غالبو نو ثواب ده، خو دومره ثواب نه ده څومره چې خالص للآخرت وکړي شي، بلکې څومره چې ورسره دنیوي غرض ور شامل شوی هغومره ثواب کمیږي. او که دنیوي غرض غالبي نو بیا عقاب ده، خو دومره عقاب نه ده څومره عقاب چې په خالص للدنیوي عمل باندې وي، بلکې څومره چې ورسره اخروی غرض ور شامل شوی وي هغومره عقاب کمیږي. دا قول اعدل ده. او د من يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره سره موافق ده. اخیری په دې حدیث کې د یو بل حدیث تشریح درته کوم. یو حدیث کې راځي نیت المؤمن خیر من عمله. الشیخ المحدث عبد الحق الدهلوی فرمایي چې دا حدیث اگر چې ضعیف دی لیکن موضوعی نه دی، مطلب چې په فضایلو کې پیش کېدلی شي. امام زین الدین العراقی فرمایي چې رواه الطبراني من حدیث سهل بن سعد ومن حديث نواس بن سمعان وكلاهما ضعيف. السيد المرتضى الزبيدي د دې حدیث په تخریج کې ډېر حوالی پیش کړي دي. مثلا په مسند الفردوس للدیلمی کې دا حدیث د ابو موسی اشعری نه روایت شوی دی. امام عسکری په کتاب الامثال کې ذکر کړی دی. حافظ ابن عساکر په خپل کتاب الامالی کې او بهقی په شعوب الایمان کې ذکر کړی دی. مقصد دا چې د دې حدیث هر سند اگر چې ضعیف دی لیکن د تعدد لوجه د حسن لغیره مرتبه ته رسیږي. نو د دې حدیث معنا دا د چنیت د عمل په نسبت بهتر دی. د دې بهتري یو شپږ وجه به د الله پاک په توفیق باندې ذکر کو. اوله وجه دا ده چې نیت بغیر د اقتران العمل نم عبادت ده، په خلاف د عمل نه. لکه د خوب په وخت کې د تهجد په نیت د تهجد په نیت باندې اود کېدل، د اود کېدو په ټیم کې د تهجد نیت کول، په دې باندې الله د تهجد ثواب ورکوي اگر چې تهجد پاتې شي. نو نیت بغیر د اقتران العمل نم عبادت ده، او عمل بغیر د اقتران د نیت نه عبادت نه ده. دویم په اعتبار د محل سره نیت اشرف ده، ځکه چې محل د نیت قلب ده او قلب د نور ټول اعضاء اشرف ده. او دریم دا چې نیت باقی ده او عمل فانی ده. د مسلمان نیت دی چې ټول عمر به مسلمانم، او د کافر نیت دی چې ټول عمر به کافرم. لہذا مسلمان ابدی جنتی ده او کافر ابدی دوزخی ده. او څلورم فرق دا دی چې عمل تریا عارضی دلش په خلاف د نیت نه. او پنځم دا چې نیت سری عبادت ده، او د سری عبادت درجه د ښکارا په نسبت دو چندي. او شپږم دا چې په نیت کې قوت د انقلاب العمل ده، یعنی عمل د نیت په وجه صالح او طالح کیږي. نو دا د اول جمله تشریح و د الله پاک په توفیق باندې تاسو په خدمت کې عرض